بایزید بستمی رحمت الله علیه مبارک یو مرید و هغه مرید یو داسې مرید و چې شیخ صاحب مبارک له راغی ورته چې شیخ صاحب یو فلان کس دی او د ستا پسې غیبت کي د ستا پسې خبرې کي د ستا سپکوالی بیانوي د ستا مطلب دی چې هغه سپکې سپورې خبرې رسي کي بایزید بستمی رحمت الله علیه مبارک هغه مرید لا یو درهم ورکړو ورته وی چې مړ هغه کس لی ورکه مرید حیران دی چې د ما شیخ صاحب عجیبه غوندې کار وکړو د ما مرشد عجیبه غوندې کار وکړو حاضرینو چې کله بیا دغه مرید له راغی سبا له بله ورځ باندې ورته چې شیخ صاحب مرشد پاک صاحب هغه فلان کس ستا پسې بیا غیبت کې د ستا سپورې سپکې بیانوي بایزید بستمی رحمت الله علیه مبارک الله بیا یو درهم ورکړو تقریبا چې یو میاشت بایزید بستمی رحمت الله علیه مبارک په یو درهم د ورځې ورکالو ویله نو ورځو کې یو ورځ وه چې هغه کس چې کوم د بایزید بستمی رحمت الله علیه مبارک سپکوالی او حکارت پې بیانولو هغه کس چې کومه د بایزید بستمی رحمت الله علیه صفت شروع کړل هغه کس چې راغی مرید بایزید بستمی صاحب ته یې چې هغه فلان کس خو به ستا صفت بیان کړو صفتونه بیانوي د هغې نه بعد بایزید بستمی رحمت الله علیه له درهم ورنه کړل هغه کس هم حیران شو چې مخکې به ما یې بدي بیانوله سپکوالی به ما بیانولو غیبت مې بسې کولو ما له به روزانه یو درهم راکالو او اوس چې د صفتونه بیانوم ما له درهم نه رالګي نو خپل مرید ته یې بایزید بستمی رحمت الله علیه مبارک ورته چې کله دغه فلان کس د ما غیبت یې کولو د ما حکارت یې بیانولو د ما سپکې سپورې یې بیانولي نو د ما د عملنامې نه ګناهونه کمېدل او د ځان پسې بې لیکل د ما ګناهونه کمېدل په دا باندې د هغې په بدله کې ما دغه درهم ورکلو او چې اوس صفتونه شروع کړه ما هغه ګناهونه چې کومه دا نه ختمېږي نو ما دغې وجې نه چې کومه دغه درهم ورکلو نو حاضرینو مقصد او غرض مې د دغې واقعې نه دا و چې الیکشن راغی په دې کې د مونږ له اکثر مسلمانان وروڼه د یوه بل حکارت سپکې سپورې خیرې چې کومه دا د یوه بل پسې چې کومه دا کوو د دنیا د لالچ دپاره د دنیا د حاصلېدو دپاره د دنیا د مطلب دپاره هغه شریعت ته نه ګورو حضور پاک علیه السلام مبارک هغه اعمالو ته او خبرو ته حدیثو ته نه ګورو مونږ د هر مسلمان سپکې سپورې بیانوو د هر مسلمان چې کوم غیبت مونږ بیانوو دغه الیکشن د وجې نه حاضرینو دغه خبر دغه پیغام هر انسان ته ورسوو چې هر انسان د دې نه خبر شي چې کلم یو کس د بل کس حکارت سپکوالی غیبت او دا بیانوي نو د هغه انسان نه ګناهونه کمیږي او د دغه کس پسې چې کوم هغه شمارل شي ناظرینو هر انسان نه د خبرې ورسوو چې خبر شي چې په دغه الیکشن کې چې کوم زمونږ د ویجرې زمونږ د ځایونه زمونږ د پیتاوي او مونږ د ډرې ټپرې د دغو سپکوالو د دغه نه چې کومه د غیبتونو نه بچ شي الله تبارک وتعالی دی په دې ټولو خبرو باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي رب کریم د مسلمانانو په هر ځای کې حفاظت نصیب کړي جزاکم الله خیره